Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my channel. په نننۍ ویډیو کې به موږ اسید بیس اینڈ سالت دا زموږ سره چپټر نمبر 7 دی د جنرال ساينس کلاس 8 چپټر نمبر 7 چې دی هغه به موږ سټډي کوو دا غي ون لاین ام سی کیوز زموږ سره اوس مین پوینټس چې دی هغه ځان سره نوٹ کوئ ویډیو چې دا هغه تر اخره پورې وګورئ. نمبر 1 MCQ زموږ سره دی چې لیمن اورنج او گریپس لیمن چې دی نیمبو یا اورنج سنگترا او گریپس انګور چې دی وای د دې سور ټیسټي مطلب دا تاروي دا د سوج نه په دې کې زموږ سره سم موجودي په دې کې اسید موجودي د اسید د وجې نه دا سدي دا تاروي. دویم نمبر MCQ زموږ سره چې substance that contain hydrogen atom bonded which ionize in aqueous solution to produce وای هغه سبستانس چې دی هغه چې په کم کې زموږ سره هایدروجن اټمي او چې کله او هغه پس کې چې کله آیونایز شي په ایکویس سولوشن کې د اوبو په واټر سولوشن کې نو څه شی جوړي سب پروډوس کې زموږ سره H+ آین نو هغه سبستانس ته وایي موږ څه شی وایو اسید ورته وایو. ټیک شو دا زموږ سره د اسید یو ډیفینیشن شو. دا 3 نمبر MCQ چې سبستانس that give H+ ion when dissolved in water وای هغه سبستانس چې کوم په واټر کې ډیزالو شي او هغه زموږ سره H+ ion نه کوي نو هغه ته به موږ څه شی وایو اسید ورته وایو دا زموږ سره د اسید بل ډیفینیشن شو. ټیک شو HCl چې دا زموږ سره اسید دی H2SO4 H2CO3 یا CH3COOH یا NHNO3 دا درې څلور وانه چې دي نو دا زموږ سره 15 وانه سدي اسید دی. ټیک شو دا زموږ سره د اسید اگزامپل دی. was acid that ionize in water partially was هغه اسید چې هغه په اوبو کې partially ionize کیږي سو partially completely نه ionize کیږي نو هغه ته موږ څه شی وایو ویک اسید ورته وایو. وینیجر چې دی سرکا یا فارمیک اسید یا کاربانیک اسید چې دی وای دا زموږ سره ویک اسید دی. ټیک شو موږ ته به کوېسچن څنګه راځي چې موږ له وینیجر راکړی یا فارمیک راکړی یا کاربانیک اسید راکړی چې دا ویک اسید دی که سترونګ اسید دی که ویک بیس دی او که سترونګ بیس دی نو موږ ټیک آپشن به موږ سره ورکو چې دا زموږ سره ویک اسید دی. 6 نمبر MCQ زموږ سره د چې منرل اسید زموږ سره کم دی هایدروکلوریک اسید چې دی دا زموږ سره منرل اسید دی HCl فارمولا دا نایتریک اسید چې دی دا زموږ سره منرل اسید دی HNO3 د دې فارمولا دا سلفیوریک اسید چې دی نو دا زموږ سره منرل اسید دی فارمولا چې دی H2SO4 فاسفورک اسید چې دی دا زموږ سره څه دی منرل اسید H3PO4 د دې صدا فارمولا. بل زموږ سره کوېسچن به د دینه څنګه راځي د دینه به یو سیز راغیستي چې دا زموږ سره منرل اسید دی که ارګانیک اسید دی که بل څه دوه درې آپشنز پیدا کړي نو موږ به ټیک آپشن چې دی به زموږ سره صحیح به زموږ سره منرل اسید به. ټیک شو بل زموږ سره ارګانیک اسید دی ارګانیک اسید کې زموږ سره راځي اکزیلیک اسید فارمولا دا C2H2O4. ټیک شو بل اسیټیک اسید دی CH3COOH یا COOH دا زموږ سره اسیټیک اسید دی. بل زموږ سره فارمیک اسید راځي HCOOH بل زموږ سره سټریک اسید راځي سټریک اسید چې دی C6H8O7 دا زموږ سره دا ټول چې دی دا زموږ سره څه شي دی ارګانیک اسید نو د دې نه هم داسې کوېسچن راتلی شي چې په دې لاندینو کې ارګانیک اسید کم یو دی نو د دې نه پکې یو راغستی یا به داسې راغستی چې دا کم یو اسید دی یا ارګانیک دی یا بل څه دی منرل دی وغیرہ وغیرہ نو داسې کوېسچن د دې نه راتلی شي. 8 نمبر MCQ زموږ سره دی چې کاربانیک اسید is formed by dissolving CO2 in water کاربانیک اسید به موږ څنګه جوړو چې کله واټر کې موږ CO2 کاربن ډای اکساید چې دی هغه پکې ډیزالو کړو موږ له بسره کوي کاربانیک اسید چې کله اوبو او CO2 د یو بل سره ریاکشن وکړي نو موږ له کاربانیک اسید راکړي. 9 نمبر MCQ چې کاربانیک اسید is present in soda water کاربانیک اسید چې دی دا په څه کې موجود دی په سوډا واټر کې وایل فاسفورک اسید چې دی دا به زموږ سره په کولا ډرینکس کې موجود دی. ټیک شو دا زموږ سره هم ریډ MCQ دی. بل 10 نمبر MCQ چې سوپ صابون یا شیمپو یا ډیټرجنټ د کلینینګ ایجنټ سرپ وغیرہ دا پکې راځي. ټیک شو وای دا چې دی د دې بیسټ دا ټیسټ چې دی هغه بیټر ټیسټ دی د دې وجه نه وای دی ته څه شی وای دی ته دا بیس دی ځکه لکه د دې ټیسټ چې دی هغه بیټر دی ځکه چې په دې کې څه موجود دی په دې کې بیس موجود دی. ټیک شو 11 نمبر MCQ چې a base that dissolve in water هغه بیس چې کوم په اوبو کې ډیزال کیږي هغه بیس چې دا کوم په اوبو کې ډیزال کیږي نو هغه ته موږ څه شی الکلی ورته وایو. ټیک شو 12 نمبر MCQ چې the word alkali is derived from Arabic word الکلی لفظ چې دی نو دا موږ سره د عربیک ورډز نه اغسته شوی عربیک لینګویج نه اغسته شوی دی د خلی نه. ټیک شو QALI نه. ټیک شو او د هغه معنی څه ده
ashes منګه ایرو وغیرہ دي شنو ته ashes وایي ټیک شو 13 نمبر ام سی کیوز چې component that produce OH ion in water وایي هغه compound چې زموږ سره OH ion ورکوي په اوبو کې OH ion ورکوي نو هغه compound ته به موږ څه شی وایو چې دا زموږ سره bases دي ټیک شو یا base دي 14 نمبر ام سی کیوز چې completely ionized alkali چې دا یا کم بیس چې دی هغه زموږ سره په اوبو کې completely ionized شو نو هغه ته به موږ وایو چې دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره strong base دی او هغه بیس کم چې زموږ سره په اوبو کې completely ionized نشو partially ionized شو په اوبو کې د اوبو په solution کې نو هغه ته به موږ وایو چې دا زموږ سره weak base دی ټیک شو 15 نمبر MCQs NaOH او KOH دا زموږ سره سری دا strong bases دي بل NH4OH او COH whole 2 دا زموږ سره سره دا زموږ سره ویک بیس دي ټیک شو نو دا strong او ویک بیس چې دی نو د دې نه هم پکې یا strong acid weak acid د دې نه پکې هم کوېسچن راځي نو دا تاسو چې دی نو خامخا ځان سره یاد کړئ نوٹ کړئ ټیک شو 17 نمبر MCQs چې common basis نو کوېسچن څنګه راځي موږ له به راکړي چې سوډیم هایدروکساید د دې common name یا local name څه شی دی نو موږ وته چې کاستیک سوډا د دې څه دی local name دی یا common name دی یا به چې د دې فارموله څنګه څه ده نو موږ چې NaOH چې دی د دې څه دا فارموله ده بل زموږ سره پوټاشیم هایدروکساید راځي هغه ته موږ کاستیک پوټاش وایو او د هغې فارموله چې دا زموږ سره KOH دی بل زموږ سره کیلشیم هایدروکساید دې ته موږ ساک لایم وایو ټیک شو نو د دې فارموله دا د امونیم هایدروکساید چې دی د هغې فارموله زموږ نه تپوس کولی شو نو NH4OH چې دی د هغې فارموله ده بل میګنیشیم هایدروکساید ملک اف میګنیشیا د دې common name دی څه شی ملک اف میګنیشیا او MgOH whole 2 چې دی نو د دې څه ده فارموله نو داسې کوېسچن چې دی داسې هم زموږ نه کوېسچن تپوس کولی شي بل زموږ سره الکلي او اسید چې کله رایوځای شي ریاکشن وکړي کله چې الکلي او اسید ریاکشن وکړي نو دا موږ له راکوي سالټ او واټر الکلي چې دی دا موږ بیس ته وایو بیس او اسید چې کله زموږ سره ریاکشن وکړي نو موږ له ورسره راکوي سالټ به راکوي او اوبه به راکوي سالټ یو مالګه یو سالټ به موږ له راکوي او بل ورسره راکوي بل به واټر راکوي لکه سالټ وس هغه سالټ چې هغې کې زموږ سره په هغې کې زموږ سره ریپلیسیبل OH یا OH ion نه ټیک شو وای سالټ ډونټ کنټین ریپلیسیبل H پلس یا OH پلس چې دغه ریپلیسیبل پکې نه ټیک شو نو هغې ته به موږ څه شی وایو هغې ته به موږ نارمل سالټ وایو لکه اوس په NaCl کې زموږ سره H یا OH چې دی دا پکې نشته په Na2SO4 په دې کې هم زموږ سره یا H او یا OH نشته د دې وجې نه دا زموږ سره څه دی نارمل سالټ دی ټیک شو بل زموږ سره CaSO4 دا هم سالټ دی خو H یا OH پکې نشته نو د دې وجې نه دا موږ څه وایو چې دا نارمل سالټ دی بل زموږ سره KCl چې دی په دې کې هم څه شی نشته په دې کې H پلس یا OH نیگیټیو په دې کې نشته نو دې ته د دې وجې نه موږ وایو چې دا نارمل سالټ دی دویم سالټ قسم کم قسم دی چې په هغې کې څه شی ریپلیسیبل هایدروجن آین پکې H پلس آین ریپلیسیبل پکې ټیک شو نو دې ته به موږ اسید سالټ وایو لکه په دې کې NaHCO3 په دې کې څه شی موجود دی H پکې موجود دی ټیک شو نو د دې وجې نه دې ته موږ اسید سالټ ورته وایو بل زموږ سره NaHSO4 نو په دې کې هم زموږ سره څه شی موجود دی H پکې موجود دی او دا موږ له H پلس آین نه کولی شي نو د دې وجې نه دا ریپلیس کولی شي ټیک شو نو د دې وجې نه چې دی دې ته موږ اسید سالټ ورته وایو 21 نمبر MCQs چې سالټ کنټین ریپلیسیبل OH آین هغه سالټ چې په هغې کې ریپلیسیبل OH ګروپ پکې موجود دي نو د هغې سالټ ته به موږ څه شی وایو بیسیک سالټ به ورته وایو لکه ZnOHCl دا زموږ سره یو سالټ دی او په دې کې زموږ سره OH چې دی دا موجود دی د دې وجې نه دې ته موږ بیسیک سالټ ورته وایو یا PbOHCl چې په دې کې هم زموږ سره څه شی موجود دی OH پکې ګروپ پکې موجود دی ریپلیسیبل OH ګروپ نو دا د دې وجې نه دې ته موږ څه شی وایو بیسیک سالټ ورته وایو ټیک شو 22 نمبر MCQ زموږ سره چې ډبل سالټ کې به زموږ سره 2 ډیفرنٹ کیټاین او اناین به موجود دي ډبل سالټ به موږ هغه سالټ ته وایو چې په هغې کې 2 ډیفرنٹ اسید د اناین او کیټاین پکې موجود دي ټیک شو 23 نمبر MCQ چې اسید آر سور ټیسټ اسید چې دی د هغې پراپرټیز زموږ سره څه دي چې د اسید به زموږ سره ټیسټ چې دی هغه به صحیح سور ټیسټ به مطلب 3
دغه به خوند چې دی نو هغه به صحیح هغه 3 وي. بل خبره دا چې دا واټر سالوبلی په اوبو کې به دا څه کیږي په اوبو کې به حل کیږي. ټیک شو دوه خبرې شوې یو چې دی څاروه به دویم چې دی په اوبو کې به حل کیږي او دریم نمبر چې دی موږ وایو چې بلو لیټمس پیپر چې دی په هغه باندې به څه کیږي ریډ کیږي به. ټیک شو نو ګوره لیټمس پیپر چې دی په بلو باندې به دا څه کیږي ریډ کیږي. دا زموږ سره دریمه خبره شوه. او څلورم نمبر خبره ان ایکوس سولوشن په اوبو په سولوشن کې به دا زموږ سره د الکترولایټ په شان کار کوي. ان ایکوس سولوشن د اوبو سولوشن کې به دا زموږ سره ایز الکترولایټ چې دی دا به کار کوي. نو دا زموږ سره څلورمه پراپرټي شوه د څه شي د اسید څلورمه پراپرټي شوه. دا شوې زموږ سره 23 ام سی کیوز. سو 23 ام سی کیوز د چپټر نمبر 7 چې دی نو 23 ام سی کیوز شو. ان شاء الله د 24 ام سی کیوز نه په اخوا چې څومره چپټر دی ورسره ایکسرسایز هغه به په نیکسټ ویډیو کې چې دی هغه به موږ ډیسکس کوو. زموږ سره اوسئ د الله په امان.